ده ته دا ویلی شوي وو چې ستا سره 2 غنټې ټیم دی یا به مړ کېږي او یا به پاتې کېږي. زیات امکان دی دا دی چې مړ شي. دا د سلارزو د تنګي جان سردار دی او ده ته د غواګانو نه یو مرض لګېدلی و او د هغې نه وروستو دی هسپتال ته راغلو او په هسپتال کې ورته دغه وینا وشوه. دا مرض یوازې جان سردار ته نه، د ناپوهۍ له وجې ما ته چې غواګانې ساتم یا تاسو ته چې غواګانې ساتئ، یعنې هغه ټول خلک چې هغې په کور کې څاروي دي، ډنګر دي، نو هغوی ته هم لګېدی شي. دا څه مرض دی؟ دا کانګو وایرس چې تاسو یې نوم اورېدلی دی او یوازې دا نه چې څاروي وژني بلکې انسانان هم وژني. خو دا خوش قسمت انسان دی چې ډاکټرانو حوصله بایللې وه خو د ده به الله تعالی بس نه وه مقرره کړې، نو الله تعالی بچ کړو. زموږ سره دی، ډېره مهرباني جان سردار صاحب، مبارکي هم درته وایو چې د دومره خطرناک مرض نه بچ شوی. دا څه قصه راسره وکړه، څرنګه درته مرض لګېدلی و د غواګانو نه؟ مسجد غټ اختر وزیګانو دغه او په هغه کې موږ سره وزیګانو مال کله ځان لا سرکونو مساله وه پکې. صحیح ده. هغه کون له موږ دوایي راوړه، دوایي پې پورې کړه کور کې. هغه نه بعد بیا کونې غاړ پکې وه او ما لاس ته تیلی مې دغه کړله، تیلی باندې مې کونې رادرې کړله. بیا د هغه نه وروسته بس تبه راته دغه شوه، 2-3 ورځې پورې تبه وه. هلته مې کلي کې علاج وکړو، د هغه نه بیا هسپتال ته را دغه شو. دلته چې رال داسې ټیسټ وشو چې دغه بیماري ده. بیمارۍ نه بیا دلته یوه شپه دلته په هسپتال کې کړله، اودیس نه واپس بیا لاړو پېښور ته. پېښور کې بس بیا هلته ایمرجنسي دغه شو. دلته چې کله هسپتال ته ښار هسپتال ته راغلی نو دلته درله ټیسټ وشو، دا یې درته وویل چې تا ته دا کانګو وایرس لګېدلی که دا ټیسټ پېښور کې وشو؟ ټیسټ دلته شوی خو دلته معلومات پوره نه و شوی. بیا لاړو پېښور ته، پېښور کې ټیسټ وشو چې دا کانګو وایرس دی. نو هلته یې درته بیا څه وویل چې بس وخت یې ختم دی؟ بس هلته یې داسې وه چې دغه یوه شپه زمونږ دغه بیا د هغه نه زه ایسته بیا وشوم، 8 ورځې پورې زه خپل ځان نه وم خبر. بیا ټیسټ کې دغه کړي وو چې بس دغه مرض لګېدلی دی او داسې بچ کېده نشته دی، علاج یې نه کېږي. بس د چا دواګانې به وي باندې الله پاک موږ ته بېرته صحت راکړو. نو دا خطرناک وایرس دی او د دې نه واقعي چې زما دپاره حیرانۍ خبره ده چې تا ته کانګو وایرس لګېدلی او الله تعالی ته د هغې نه بچ کړی. ته د هغې بس د الله تعالی مهرباني ده، چا به دعاګانې وي. خو دا راته ووایه چې اوس کله دا قصه تا ته کېږي چې یو ځل تا ته ویلی شوي چې بس د ده وخت ختم دی، دی بچ کېدو والا نه دی او دا دی ماشاءالله ژوندی ولاړ دی، بس نو څنګه هغه وخت یې څنګه دغه کېږي؟ بس د الله پاک احسان دی، اوس برابر یو. دا مرض چې کله تا ته ولګېده نو اندازتاً ستا به په دې علاج باندې څومره روپۍ راغلي؟ 8 ورځې ته هسپتال کې داخل شوی نو دا خو مفتو کې نه وي که نه، ډېرې روپۍ لګي. مسجد دلته غردې دي دغه خو موږ ته یاد هم نه دي، خامخا خرچه به شوي دلته او د پېښور خرچه چې کومه وه دغه 2.5 لکه روپۍ لکه دا شوې وه. په دې 8 ورځو کې تا 2.5 لکه روپۍ او دا یعنې څو 2 غواګانې که 3 غواګانې شوې چې دا یې په ځان لګوي؟ 2-3 غواګانې یا قابو یو پیلډر شو. بس دغه شوي. زه بهرحال بچ شوې، خو داسې ډېر خلک دي چې هغوی کور کې همدارنګې غواګانې ساتي او دا کونې د غواګانو ډېر عام شی دی او پکې کېږي. همدغه رنګې تا خو لا دستانې لګولې وې او راشو کول دې او خلک یې داسې ترې راوباسي. څه وایي هغه خلکو ته؟ بس هغه خلکو ته زما دا پیغام دی چې ډېر احتیاط کوي د مالونو څخه او په کونې طریقه یې دستانه دې لګوي یا دې بل څه پلشتک دغه لګوي خو په لاسو دې دغه نه کوي، دا الله طریقه یې نه. تاسو دا هم ذکر وکړو چې تاسو سپری کړې وه په غوا باندې؟ سپری شوی وي، د هغې باوجود هم هغه باوجود هم بېرته بیا صحیح ده. ستا ډېره مننه. دا وخت په باجوړ کې د بل یو وایرس دی چې غواګانو ته لګي، څه نوم یې دی؟ زما نوم یې شو، دا کانګو نه و، دا بل اوس ډېر شي غواګانې مړې کړې خلکو نه مړه بل نه مړه د غواګانو اوس 10-12 غواګانې خو ما ته کسان معلوم دي چې ترې مړې شوې او په دې غواګانو په دې پوزه مینه راشي، سترګو نه مینې بهیږي، خولې نه مینې بهیږي. ډېر خطرناک شی دی. انتراکس مړه هغه هلک څه نوم یاد کړو نو رایاد شو. نو دا خو د کانګو وایرس متاثره شوی سړی دی چې الله تعالی ورته خیر کو. خو
خو ډاکټرانو حوصله بایللې وه چې دی بچ کېدو والا نه دی. په دا وخت کې په باجوړ کې انتراکس مرض روان دی. دا داسې مرض دی چې غوا ته ولګي نو په ګینټو کې وژني، په پوزه وینه راشي، په خوله وینه راشي، هغې د اندامونو نه وینه بهیږي او د کور خلک دا نه پوهېږي چې دا څومره خطرناک مرض دی. نو کله کله یې حلاله کړي، په خپله یې وخوري یا یې په قصاب خرڅه کړي، نو دغه انتراکس مرض دی انسانانو ته هم لګي. او د هغې دپاره دا ده چې کله د غوا مړه شي نو بیا به یې خښې، په هغې به چونه اچوي او پاسو کې خاورې اچوي چې نورو ځناورو ته ترې ونه کړي. خو د یو اندازې تر مخه څه د 10-12 غواګانو پورې اوسه پورې په باجوړ کې د انتراکس نه مړې شوې.